نو بیا خود دا مطلب چې ټول قبرستان کې معاذ الله ګورنګار پراته دي کافر پراته دي نو قبر پرنی خدا قبر نه دی حضرت هغه مقام د روح چې کوم دی هغه او تفضیل کو او کدا قبر مطلبي خو بیا څار له سلیګا موږ د قبرستان کونو موږ ونري چپلم شو چې حدیث کرا دي ان فصالو سبین فی سبین خدا قبر کا مطلب د روح هغه مقام دی چې کوم مقام کی روح پروت ته او هغه نیک بندونه غزا الله ورته پرند کړي دا قبر مطلب نه دی دا یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جماعت صورت ملک کې لستو نو مطلب داغه دار چې دنیا کې صورت ملک کې لستو نو داغه عمل نمونه موجود ده لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زبېګا جنت تلړم نو اے بلال ما استاد پړو چغار واورېد نو بلال کو مدینه کې ناستو نو بلال کله د نبی علیہ السلام نه مخکې تللی خدا نبی علیہ السلام هغه حالت ورته منتشر شوی دی هغه حالت ورته خدای خېلې دی چې پایدا وخت کې با حضرت بلال په جنت کې ګرځي او نبی علیہ السلام بلال کې بلال په مخ کې روان دي نو مبتدئین او د شرک جنتان هغه ایران د خلکو دوکو د پاره دا واقعات پیش کړو نو کتوای چې قبر کې دعا کوي نو دعا خو عبادت ته او کتوای چې نه شفاعت کوي نو شفاعت ته نکانه بندیا نشته ولیکن شفاعت لا قرآن شرطونه ویلي دي یو به شفاعت نیک بنده الګي چې خدای ورته اجازه کوي الا لمن اذن له الرحمن الګ چې خدای اجازه کوي چې شفاعت وکړي او دین شفاعت به الګ یو سره چې هغه قیامت کې فیصله وشي چې تنه کې تمام وکړي او دریم شفاعت به الګ کوي چې هغه تدا معلوم شي چې سره موحد دی ورضی له قولا اور بے شفاعت بقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی انا اول من یشفع ظلم بے سرم کہ زب شفاعت شروع کو اور زب کل شفاعت کو زبر خدای دربار کے پیشم پر قیامت کے فاحمد بمحامد ربی زبر خدای تعریفونه ډېر ډېر بیان کوم نو ما تبع الله وی یا محمد ارفع راسک واشفاعت شفا سل توتا واشفاعت شفا اے محمد رسول اللہ سر پور تکا اور تجھ سوارے درب کریشی اور شفاعت شروع کرتا شفاعت منظوروں نو نبی علیہ السلام رنبیا بھی شفاعت کی اور حضرت شفاعت بھی قیامت کے نو قبر کی کمرے کی شفاعت را گئے جتو ہے قبر کے معنی مڑے شفاعت کی نو قبر کے خلاف فیصلہ نہ شوی قبر کے لا قیامت میں قائم شوے نبی علیہ السلام نہ شفاعت نے شروع کرے نو دا قبر خاون نہ دعا کولی شي نہ شفاعت کولی شي تو قبر تطلل سنت کی خود دو فائدوں دا پارا فانها تذکر الموت دے پارالار شي چې تاسو مرګ یاد شي او بل دے پارالار شي چې هغه ته دعا وکړي نو یو فائدہ د مړی دا یو د ژوندۍ دا د ژوندۍ فائدہ دا ده چې الته زنرم شي چې زبم دې ځای ته راځم او د مړی فائدہ دا ده چې تو ته دعا وکړي زمون د مذهب مشهور امام طحاوی 321 کی وفات 321 کے او داغه مشهور کتاب ده عقیدۃ طحاوی او داغه شرح لیکلی دا مشهور انجی امام داغے صفحہ 201 پہ تکری کی کہ دعا کول پزوات فاضلہ اور دعا کول پحق فلان انہا من العدیت المبتدعات لم ينقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الصحابۃ دا دعا کی سو کئی جز دعا کوم پزوات فاضلہ اور دعا کوم پحق فلان ادس دعا کوم په برکت فلان
تحاوی لکھی پخل کتاب صفحہ 201 پیته چې دا هغه دعاګانو ده چې هغه بدعتیانو جوړه کړې ده او دا قسم دعا د نبی علیہ السلام نه نه نقل او نو دا قسم دعا صحابو کړې ده. دارنګه د امام ابو حنیفه وکره ذلک ابو حنیفه و صاحبہ تعوی دا قسم دعا د امام ابو حنیفه پر نزدې حرام ده او دارنګه دا قسم دعا امام ابو یوسف امام محمد مرتحرام میں دی صفحہ 201 پیته شرح عقید الطحاوی دا خو زموږ د مذهب امام دی. بدعتیانو خلق ته خلق پر جوړ کو اپوزوات فاضلہ کی خلاصی کی نو قرآن کریم د دې سلور واقعات پیش کړي. یو واقعہ د حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام پلار بخلاص شي په برکت او دویم حضرت نوح علیہ السلام داغذ یہ بخلاص شي د نوح په برکت او دریم د حضرت لوط بی او څلورم د حضرت نوح بی او پنځم ابو طالب. قرآن دا کسی ذکر کړی دي چې تاسو د نجات ذریعہ یو عمل دی دارنګه نیک خلق سره محبت ساتل دام ستا عمل دی وګته دا چې نیک خلق کو وسیله وګرځو نو وسیله نه مگر نیک عملی او قرآن کې لفظ وسیله دوه راځي. یو ځل سورۃ مائدہ شپږم سپاره کې وابتغوا الیه الوسیلہ اے ایمان والو اللہ ته وسیله ونیسئ نو کله وسیله دا معنی چې نیکان بندیان ونیسئ نو دای خطاب کو نبی علیہ السلام دے دا خطاب ادا حکم والله ټول مومنان نو پیغمبر کوم نیک مندنی ولو او که پیغمبر نو نیولې نو دا حکم کو پیغمبر تم دے او د وسیله معنا مدارک لکھی نیک عمل کول د بد و نزان بچ کول. جلالین لکھی نیک عمل کول د بد و نزان بچ کول. روح المانی لکھی نیک عمل کول د بد و نزان بچ کول. او دا خبره چې نیکان بدیانو نشي او دا غي په واسطه غواړي. روح المانی لکھی صفحه 126 جل د دې آیات تلاندې چې دا دعا د پیغمبر او د صحابه او د اهل بیت نه نقل. مبتدین خبره کوي دلیل په قرآن او حدیث نشي پیش کوله. وسیله معنا پیغمبر خپل کړل بخاری کې نیک عمل او دا غدرې تنو واقعا چې غار کې بنشو غټ ورته راغلو ایو ته وسیله ولټو بل ته ولټو بل ته ولټو یو خدای ما د مور په خدمت کړو. نو ګټه تا ورده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکارو ځای کې نیک عمل د مبتدیین او د مشرکین اصل مطلب دا دی چې دا مسله خلق دا مسله ګډوډه کی او خلق تاغه صحیح لین چې کوم انبیاء په خو چې د مخلوق او د خالق ترمنځ صحیح لین دی چې الله وايي ومعكم اينما كنتم زتا سرم چې کوم ځای کې تاسو واقرب اليكم من حبل الوريد زنځدین د مرو درګونو نو دا ستاسو کار دی چې ستاسو مخامخ نه شي ته مردان ته زم چې فلان کیته وای چې زمارو ته خبر ورسي نو خلک ورته و به وقوفه روح په خوا کې نه شي ورته وای کنه دانا کی رب العزت تو اس سے مارے درگونی نزدیم اب نیک بندہ جوندے نورتوا دعا مالو غواړه او هغه چې هغه جوندے او حاضری او که جوندے او حاضری نه به دعا نشو غوښته. ہندوستان کې جاپان کې عرب کې الله تعالی سے دعا غواړي دانا کی جمر دے نو قرآن و حدیث کے راضی تو نہ دعا غواړه
زمون کو وطن کی جمون